ولا تجزئ الجلاله. جلاله هغه حیوان ته وایي چې صرف ګندګي خوري، پاکی نه خوري، ګیا نه خوري، په ګندګۍ عادت شوي وي. نو داسې حیوان باندې هم قرباني جایز نه ده. نو داسې حیوان باندې که ته قرباني کول غواړې نو د دې یو دوه شرطونه دي. نو که چېرته اوښ دی یا اوښه ده هغه په ګندګۍ باندې عادت شوي خوراک کوي، نو فقهاو لیکلي دي 40 ورځو پورې به دله خوراک نه ورکوي. چې هغه کم ګنده مواد د ده په خېټه کې دي چې هغه د تشو میچازو په ذریعې سره یا د ټکو میچازو په ذریعې سره د ده نه اوځي، فاسد مواد د ده نه اوځي. نو اوښ او اوښه دا داسې یو حیوان دی چې ډېر وخته پورې دا اوږې تږې پاتې کېدی شي. دې سره الله رب العزت یو انتظام پیدا کړی دی، دا اوبه څکي هم سټور کوي هم. نو 40 ورځو پورې به ده باندې مزید نور خوراک نه کوي چې د ده د دې خېټې نه دا فاسد ماده وځي. 40 ورځې تېرې شوې بس اوس پې خوراک شروع کا. اوس دا جلاله پاتې نه شو، صحیح حیوان شو، اوس پې قرباني جایز شو. او که چېرته غوا وه، میخه وه، دا نور حیوانات، نو دې کې علماو لیکلي 20 ورځو پورې به دې باندې خوراک څښاک بند کړي چې د خېټې نه فاسد ماده وځي، چې غوښه یې مکمل صفا شي، عیب ترې وځي. نو 20 ورځو نه پس به بیا پاک خوراک شروع کړي، د هغې نه پس به دې باندې قرباني جایز شي. او که چیلی وه، ګډه وه، بیزه وه، نو دې دپاره فقهاو 10 ورځې لیکلي دي. ګندګۍ باندې عادت شوې ده، نو 10 ورځو پورې به دا یو طرف ته وتړئ، خوراک څښاک په نه ورکوئ چې د خېټې نه فاسد ماده وځي، غوښه یې پاکه شوه، بس هغې نه پس بیا خوراک هم شروع کړه، بیا بې قرباني مکمل جایز ده. شپږم هغه څاروی دی مجبوب چې هغه د بل حیوان سره جما نشي کولی. د شهوت په وجه دا یو انسان کې الله جل شانه په هر مذکر مؤنث کې دا یو ماده او طاقت یې دی چې دې دواړه میلو شي نو الله اولاد ورکړي. نو داسې حیواناتو کې هم دا سلسله جاری ده. اوس یو ځناور یو څاروی داسې دی چې هغه په جما کولو قادر نه دی، نشي کولی بالکل، دا خو په ظاهره عیب دی خو لیکن قرباني پې جایز ده. یا هغه غوا چې هغه حامله کېدی نشي، بچی نشي راوړی، نو دا هم غټ عیب نه دی، په داسې څاروي باندې هم قرباني جایز ده. په دې ګډو بیزو کې علامه شامي یو جزیه لیکلې ده، کو چېرته ګډه بیزه